سلامونه قدرمنو کتونکو، خالد خان مومند یم. ډیر د افسوس سره دا خبر تاسو له درکوم چې په دې روژې مبارکه میاشت کې د خیبر پښتونخوا په درې مختلف ضلعو کې درې جوماتونه شهید کړي شو. همدارنګه د 18 نه زیات مسلمانان هم شهیدان شوي دي او ورسره د 40 یا د 50 پورې مسلمانان زخمی شوي دي. په دغه شهید شوي او زخمیانو کې علماء کرام، همدارنګه نمازیان یعنی لمونځ کوونکي، روجهدار او په تیره زنانه او ماشومان شامل دي. د دې هر څه که موږ تفصیل سره وګورو نو په 28 فروری په اکوړه خټک کې حقانیه مدرسه کې یو خودکش حمله وشوله. دغه حملې ټارګټ چې کوم دی دغه مدرسې نائب محتمم مولانا حامد الحق صاحب و، ولې دغه سره نور چې کوم دي اووه کسان هم په دغه حمله کې شهیدان شو او دغه شانتي 18 پورې کسان زخمیان شوي دي. بیا که موږ پرون وګورو په خیبر ضلع کې یا د تورخم بارډر سره نږدې د افغانستان لخوا پاکستان کې چې کوم د رزاندازي شوې وه یا د دواړو ملکونو ترمنځ کومه د ډزو تبادله یا بدلون شوی، په دې کې د خیبر ضلع یا دغه بارډر سره نږدې یو جومات شهید شو. دغه جومات کړکۍ، چت او دروازې چې کومې دي هغه ماتې شوي دي. همدارنګه بیا پرون د افطاري یا د روژه ماتي په وخت په بنو کې کینټ دیوار سره نږدې یو حمله کوهاټي ګیټ کې وشوله، ولې بل د کینټ په شاته سایډ باندې چې کوم د حمله وشوله او کوم کې چې یو جومات مکمل شهید شو. دغه جومات کې خلک عبادت کې مصروف او دغه د جومات چت راغورځېدل چې پکې د دغه جومات امام هم شهید شو او دغه شانتي 12 کسان شهیدان شوي دي. په دې کې 4 زنانه او ماشومان هم شامل دي. زیاتره خلکو روجې وي، د روژه ماتي په ټایم کې ناستو په کورونو کې او دغه شانتي خوا او شا کورونو چې کوم چتونه دي هغه هم راغورځېدلي دي. بیا که د دې ټولو مونږه جایزه واخلو چې د دې روژې مبارکه میاشت کې دا کار مسلمان خو نشي کولی، بلکې زما په خیال دا انسان هم نشي کولی چې یو خوا د لوی مدرسې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ایشیا چې کومه غټه مدرسه ده او د هغې یو محتمم او بیا اکوړه خټک یا جامع حقیان یا چې کوم ده د هغې یو نوم دی، د هغې محتمم یا نایب محتمم چې کوم دی هغه شهید کیږي او په هغه باندې خودکش حمله کیږي. بیا د بارډر د پورې غاړې نه ډزې کیږي یا حملې کیږي او هغې کې جومات شهید کیږي او بیا ورسره چې کوم دی په بنو کې حمله کیږي او هغې کې هم جومات شهید کیږي او بیا پکې مسلمانان شهیدان کیږي. نو دې خلکو د اسلام سره یا د مسلمانۍ سره یا د پښتونولۍ سره یا چې کوم دی د انسانیت سره هیڅ قسم تعلق نه ښکاري. د دې بنو حملې که مونږ خبرو وکړو نو د بنو حملې په اړه چې کوم دی د تحریک طالبان یا فتنه الخوارج چې کوم یادېږي د هغې لخوا یو سرکولر هم جاري شوی دی چې دا د حافظ ګل بهادر د ناکامه او د نااهله منصوبه بندۍ د وجې چې کوم دی دغه مسلمانان شهیدان شو، دغه جومات چې کوم دی هغه شهید شو په بنو کې. خو د دې تړون که موږ وګورو نو همیشه پاکستان دا خبره کوي چې فتنه الخوارج یا ټي ټي پي چې کوم دا ترهګر چې کوم ګروپ دی چې کوم د تحریک طالبان پاکستان په نوم هم یادېږي، دوی افغانستان کې دا وخت د دوی محفوظې ټکانې دي او بیا دغلته د امارت اسلامي عبوري حکومت دی. نو دوی همیشه دا غوښتنه د امارت اسلامي نه کړې چې دغه ګروپ یا دغه خلکو په ضد د کاروایانې وکړې شي. دوی نه یوازې پاکستان لپاره نقصان دی بلکې د دې سیمې لپاره د دې سیمې امن لپاره هم نقصان دی. خو د بده مرغه د افغانستان لخوا همیشه داسې جواب مخې ته راغلی دی چې یا خو هغې په دوی باندې کاروي نشي کولی، کمزوري دي، یا خو چې کوم دی هغې غواړي نه، ځکه چې څه وخت کې دا بیان هم د هغې مخې ته راغلی چې دا زموږ میلمانه دي نو دوی ته موږ څه ویلی نه شو. بیا که موږ دې سره سره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع وګورو نو هلته هم د امنیت وضع هغه شان ښه نه ده. روزانه په بنیاد باندې اپریشنې کیږي، روزانه په بنیاد باندې سیکیورټي فورسز چې کوم دی کاروایانې کوي او دغه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کوم دی خپلې هلې ځلې کوي. او بل خوا چې کوم دی د ترهګرو دغه پیښو کې هم تیزي راغلی ده او په خصوصي توګه قبایلي او جنوبي ضلعو کې چې کوم دی دا قسمه پیښې راځي. ضرورت ته دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان یا
امارت اسلامي او حکومت پاکستان په شریکه د دې خبرې یو لار راوباسي او په دې باندې دغه چې کوم دهشتګرد ګروپونه دي یا دغه کوم دهشتګرد تنظیمونه دي د دوی په ضد د سخت کاروي وکړي شي ځکه د تیر هفتې کوم وګورو نو د امریکای لخوا هم دا بیانونه مخې ته راځي چې د امریکای نه کومه اسلحه په افغانستان کې پاتې شوې ده نو د هغې استعمال د دهشتګردۍ لپاره کیږي او امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې ډیر زر زموږ دا کوشش دی چې د افغانستان نه دغه چې کوم وسله موږ نه پاتې شوې ده یا موږ ورکړې ده دا موږ واپس واخلو. هغې د بګرام ایربیس خبره هم کړې وه چې د هغې ډېر زیات اهمیت دی او دغه بګرام ایربیس نیول چې کوم دي هغه هم ضروري دي. خو بل خوا تیره ورځ د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه د پاکستان په یو کار باندې شکریا ادا کړې ده او هغه داسې وه چې کله امریکا کال 2021 کې د افغانستان نه انخلا کوله نو دغلته په ایرپورټ باندې په دوی باندې یو چاودنه شوې وه په هغې کې دا خبرونه راتلو چې داعش ملوث دی. بیا د امریکای چې کوم انټیلیجنس ذرایع دي هغې پاکستان له دغه ماسټر مایند چې چا په ایرپورټ باندې کابل کې حمله کړې وه هغې تفصیل ورکړی و او بیا د پاکستان انټیلیجنس یا د سکیورټي ادارو دغه کس نیولی دی. نو ډونالډ ټرمپ چې کوم دی تیره ورځ د پاکستان شکریا ادا کړې ده او ویلي دي چې دغه کس مونږ پاکستان ته په ګوته کړی او پاکستان په دې باندې ډېره ښه کاروایي وکړله او دغه کس چې کوم دی هغې ګرفتار کو. په دې لړ کې که موږ د صوبایي حکومت ذمهواري وګورو نو ډېر د بدقسمتۍ سره دا خبره ده خیبر پښتونخوا کې کله هم دهشتګردي شوې ده نو پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې دی نو هغې همیشه داسې دریځ خپل کړی دی یا داسې بیان یې ورکړی دی د مذمت حده پورې خو هغې مذمت کوي خو بیان یې داسې ورکړی چې په هغې کې د هغې کوشش دا چې دا کار وفاقي حکومت یا د سکیورټي ادارې چې کوم دي د هغې په اوږه کې دي. ولې د نورو صوبو که موږ وګورو نو په پنجاب کې خیر داسې واقعیات ډېر کم هم دي په سند کې هم کم دي خو په بلوچستان کې داسې قسم واقعیات وشي یا په تیرو حکومتونو کې به په صوبه کې کېده موږ کال 2008 نه تر 2014 پورې خبرو وکړو نو صوبایي حکومت په دې باندې ډېر مضبوط سټانس اخیستو د هغې به پوره ذمهواري وه هغې به د دې مذمت هم کوو او د دې جنګ کې به د مرکزي حکومت سره یا د سکیورټي ادارو سره اوږه په اوږه ولاړو او خو دا اوس چې کوم صورتحال دی د صوبایي حکومت دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې صوبایي حکومت داسې بیانونه یا داسې رویه خپله کړې ده چې دا کار یا د دهشتګردۍ خلاف جنگ چې کوم دی دا اړو د صوبایي حکومت ذمهداري نه ده. حالانکې په قانون کې په آئین کې او د رسم و رواج مطابق د خیبر پښتونخوا حکومت دا ذمهداري ده چې د دهشتګردۍ خلاف دی نه یوازې خپله ګامونه پورته کړي بلکې وفاقي حکومت سره او سکیورټي ادارو سره دی اوږه په اوږه ودرېږي په یو پاڼه دي شي په یو پیج دي شي او د دې مخنیوی پکار دی ځکه چې صوبایي حکومت سره ډېر زیات اختیارات وي. صوبایي حکومت د لاندې پولیس دی د صوبایي حکومت د لاندې سی ټي ډي ده د صوبایي حکومت د لاندې چې کوم دی فرنټیر کانسټیبلري ده او دا خیبر پښتونخوا کې چې کوم ځایونو کې واقعیات کېږي نو دغه درې واړه سټیک هولډرز په دغه ځایونو کې موجود دي. نو پکار دا ده چې صوبایي حکومت نه یوازې د دې تحقیقات وکړي د دې حملو بلکې پکار دا ده چې صوبایي حکومت خپله ذمهدارۍ احساس وکړي چې د افغانستان نه پاکستان ته حملې کېږي یا دهشتګرد تنظیمونه راځي او بیا دلته جوماتونه شهیدان کوي یا مسلمانان شهید کوي او بیا صوبایي حکومت رالګي او هغې سره د مذاکراتو خبره کوي نو دا بیا مناسب خبره نه ده. همدغه شان نور د خیبر پښتونخوا په اړه چې کوم اپډیټس راځي به تاسو سره شریکوو. الله په امان.